أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نحم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 146-147. پدې دو آیتونو کې یو څو خبرې دي چې موسی علیه السلام د کوه تور نه واپس راغی نو خپل قوم معلوم وته چې دا د فرعون سره پاتې شوي دي بېلارې کېږي ډېر زر اثر د هغې نه اغوستی دی. یو څو خبرو ذکر الله پاک په دې آیتونو کې کوي. لومبی دا خبره کوي چې د تکبر انجام ډېر بد وي او څومره قومونه چې هغه تیر شوي دي نو هلاک شوي صرف د دې د وجې دي چې هغوی ته ځان اوچت ښکارېده او د الله پیغمبر دا ورته ذلیل او کته ښکارېده. کف شیطان د جنت نه الله پاک راوباسلی دی او همیشه یې د جهنم ځای دی او د جهنم په اور کې به سوځي او دنیا کې هم ذلیله آخرت کې هم ذلیله. نو د شیطان د جنت نه راوستلو وجه هغه تکبر. ولې واقعات من په خپله اورېدلي دي څو څو پیرې مو اورېدلي دي چې دی وایي چې یا الله زه لوی یم که د آدم علیه السلام لوی دی. زه دې د اور نه پیدا کړم او دی دې د خاورې نه پیدا کو نو زه بهتر شوم او دی بهتر نه دی. ماله نه دي پکار چې زه دته سجده وکړم. انسان کو هلاکیږي دا یو غټه وجه ده چې دی به د دې د وجې هلاکیږي چې ده کې تکبر راشي. او تکبر وایي څه ته ځان لوی حسابول او د ځان نه نورو خلکو ته سپک ګڼل دې ته تکبر ویلی شي. الله دې زموږ نه وباسي. دا لوی مرض دی او عامو انسانانو کې او بیا په زنانو کې دا ډېر زیات وي چې که څه خبره شي که چا سره جنګ شي نو موږ کردا دي موږ څه داسې یو او تاسو کرڅه شته نه او تاسو داسې یې. الان کې دا الله ته ناخوښ څیز دی چې ستا په زړه کې د ځان قدر دی او ځان درته اوچت ښکاري او تا کې تکبر د څه د وجې وي یا به د ګاډې وي یا به د بنګله وي یا به د نوکري وي یا به د پیسې وي یا به د اولاد وي یا به د ځمکې وي نو ځان درته اوچت ښکارېږي ځان درته بر ښکارېږي او دا نور خلک که ستا نه غریب لاندې محکمه سوره خلک وي دا تا ته ذلیل او خوار خوارېږي. نو دا لوی مرض دی. یا د الله په دین باندې عمل کولو کې د ځان سپک ښکارېږي چې زه په دین او په شریعت عمل وکړم نو د خلک به راته څه وایي او د دنیاوي څیزونو کې په دنیاوي رسم و رواج باندې یا په پیشن باندې هغې کې د ځان ښه ښکارېږي. یا دنیاوي پیسو کې په ګټلو کې خپل اولاد په خپل خپلوانو کې چې کم کس ښکلی تعلیم کوي او دغه رنګې قابل دی او دا دی او پیسې مو ورسره ډېرې دي نو هغه تا ته اوچت ښکارېږي. او یا په خپل اولاد خپل کلي کې خپل هر ځای کې چې کم کس دینی تعلیم کوي په دین باندې عمل کوي نو هغه تا ته سپک ښکارېږي. دا ټول دا څیزونه په دې کې داخل دي. نو انسان هلاکیږي د څه د وجې د تکبر د وجې د لویۍ د وجې. نو لومبی الله په دې کې حکم کوي چې کم کس په زړه کې تکبر و نو زه به څه وکړم هغه به د دین فهم په دین باندې پوهېدل د زړه غنا دا ټول الله وایي زه به وله په زړه مهر ولګوم د دین خبرې بیا به د ده په زړه باندې اثر هم قدرې نه کوي. دی به سمې لارې ته هم نه راځي ده ته به خوشحالي هم نه نصیب کېږي او دی به په دې خپله نشه کې دی به مست وي. دویم نمبر خبره الله پیغمبر ته کوي چې د ټولو نه غټه معجزه موسی علیه السلام چې راوړې وه هغه همسا وه چې ورته یې غذاره کړله چې د هغې نه اجدها جوړه شوله. بیا وروسته بیا هم خلکو ایمان نه راوړو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی
نو د مکی مشرکینو ته بل معجزې لکه د دې نغټه معجزه د قران نغټه معجزه به بل سوي دی وته مخ ته کې خودو دا آیاتونه دي زه امی سړی ما قران نه دی ویلې ما تعلیم نه دی حاصل کړی زه تاسو کې وړکلو شی ما تاسو له قران راړه دا ومني ای به نه دا جادو دی یا بل معجزه چې رسول الله صلی الله علیه بشمیر معجزې پیغمبر علیه السلام په لاس الله ښکار کړی دي چې سپوږمۍ ته اشاره کړې ده د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې سپوږمۍ دوه ځای شوې ده او د دې ځای خلکو خو سکه چې د شام قافلو هم هغه سپوږمۍ لیدلې وه بیا هم وی زمونږ باندې جادو سکه چې په دې هم جادو کړی دی نو ولې د مکې والو په زړه کې ځان اوچت ښکارېده ځان ته او دا رسول الله او دا پیغمبر ورته سپک ښکارېدو نو الله هغوی ته ایمان نصیب نه کړو نو الله پیغمبر ته دې کې وایي چې وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها کو ډېرې معجزې او ډېرې نښې دوی ته ښکاره کړي نو دوی ایمان نه راوړي او مني یې نه ولې زړه کې تکبر او زړه کې لویي وه ستا دین ستا شریعت ستا پیغمبري دوی ته سپک ښکاري او ځان ورته اوچت ښکاري ورپسې فرمایي وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا او که چېرې دوی ته دوی وویني لار د هدایت نو لا يتخذوه سبیلا نه نیسي دغه لار د هدایت وإن يروا سبیل الغی او که چېرې لار د ګمراهۍ وویني نو سبیل الغی دغه لارې پسې ځي او د دې آسان مثالونه موږ تاسو وینو کو ډېر کرها ډېرې پیرې ورته وایي چې دا لار سمه ده دا جومات دی دا مونځ دی دا تلاوت دی په دې جنت دی په دې آخرت په دې ښه شي نو وایي موږ سره ټیم نشته او موږ وزګار نه یو سهار نه ولې ماښامه پورې موږ وزګارېږو نه دا دي او وإن يروا سبیل الغی که چېرې د ګمراهۍ لار ووي نو یتخذوه سبیلا بیا هغه لار نیسي ځان له نو که چېرې مطلب داسې ځای وي چې په هغې کې ګمراهي وي په هغې کې ګناه وي په هغې کې د ده زړه خوشحاله وي نو دی هغې له ښه ټیم شته هغې له ټیم وباسي هغې له پیسې هم لګوي او د هغې مثالونه زموږ ستاسو مخې ته دي که چېرې زموږ په دې کلي کې داسې پروګرام جوړ شي چې هغې کې ګمراهي وي په هغې کې د شریعت او د دین خبرې نه وي سراسر ګناه وي نو د ما او د کما یو ځای پې مخکې په خوړ کې یو پروګرام و نو څه خلک راغلي وو لار ورته نه معلوم وه ویل مې د کم ځای وي د مردان نه د شپې په موټرسایکل ورپسې خلک ګرځي بیا دا ګمراهي ده دا د الله قانون الله ویلي دي چې د شریعت او د دین لار د هدایت لارې سره دوی نه ویني ښکاري ورته نه او د ګمراهۍ لار د ګناه لار هغه ویني او هغې پسې روان دي نو موږ یا خو دا خاص یو مثال شو که هغه لار چې هغه د شریعت لار وي په هغې باندې عمل کولو کې زمونږ دنیاوي نقصان وي یا مو زړه خفه کېږي چې په شریعت عمل کوو نو موږ د هغې نه رستو کېږو موږ هغه نه کوو بیا موږ وایو وکړو خیر ده بیا پې وکړو بیا به هغې له ټیلې ورکوو که چېرې لار د ګمراهۍ وي په هغې کې زمونږ خیر دی که دنیاوي نقصان هم کېږي پیسې هم پکې زمونږ لګي وخت هم پکې لګي او بیا څه کوو هغه موږ لار اختیارو بیا موږ وایو که دا نه کوو نو خلک به څه وایي دا خو رسم و رواج دی الان کې سراسر ګناه وي موږ د خلکو دا یو په نن زمانه کې یو لوی پوینټ دا راوتېری د خلکو دپاره چې دا خلک به څه وایي خلکو هم ځان له کار کتلی وي که یو کس په شریعت عملو کې مثال کې طور پر واده دی او دې ته ساده واده وکړو په دې کې تا مثال کې طور پر چې دی نو هېڅ هم ونه کړو نه دې پکې جنج بوته او ساده لاړې او ځان سره د کور والا بوتلله او دا ناوې د کور ته راوستله او کور د کېنوله بس واده وشو د پیغمبر علیه السلام هم داسې کړي نو ما او تا به وایو بس بیخي د کونډو واده و دا چلو هېڅ هم پکې ونه کړل بس جرګې به وي نو هغه د شرم د وجې بیا پیسې هم ورسره نه وي قرض به راخلي او یار دوست نه به راخلي او چې یاره دا چم ګاونډ مې خوشحاله شي چې خلک څه ونه وایي بس د خلک دا مین وجه ده چې خلک به څه وایي او موږ هم عوام نورو خلکو هم دا یو خبره کتلې ده چې یاره دا پلانکي واده وکړو پلانکي کاره دا خوشحالي راله یا ده دا کار وکړو ده دا عمل وکړو نو ګوره موږ ته اړو څه ونه وي یا پلان دا یې وړه ونه کړل دا یې ونه کړل د هغې د وجې هغه پیسې هم قرض راولي په ټینشن او په پریشانۍ کې او دغه رنګ یې چې ده نو بعضې ټایم چې پروګرام غټې نو بیا خامخا ګمراهي هم پکې سیوا کېږي که ګانې او بجانې وي د کور مالک د کور نگران او مشر چې دی هغه غږ نه کوي ولې اختیارات ټول د زنانه وي نو د هغه یو عمل د وجې که په سنت دې عمل کړی وي الله به هم خوشحاله شو ته به هم خوشحاله وي خو په سنت عمل ونه شي نو هغه ګمراهۍ طرف ته لاړه شي بیا د کور مالک هم خفه او چمګاوړ هم خفه نو دیمه خبره الله پاک وایي چې د هدایت لار دی ته نه ښکاري
خو د ګمراهۍ لار هغه ویني. او الله وی ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا، نو دا زړه باندې مهر موږ له د دې د وجې ولګو چې دوی زموږ د آیتونو نه انکار کوي. دا ورته کمزوري ښکاري، ښکته ښکاري او ځان ورته اوچت ښکاري. وکانو عنها غافلین، او دوی زما د دې حکم د غافلي ناخبره د شریعت نه ناخبره. او آخر کې الله پاک دی آیت کې وی والذین کذبوا بآیاتنا، څوک چې زما د احکامو نه انکار کوي، زما د آیتونو نه انکار کوي، ولقاء الاخره، او د آخرت د ملاقات نه. زموږ ایمان دا دی چې آخرت کې به الله ته ټول مخامخ کیږو، الله سره به مخامخ کیږو، حساب کتاب به وي، یا جنت یا جهنم، یا خوشحالي یا خفګان. او بعضې خلک شته هغوی داسې وایي دنیا ده بس خبره ختمه ده، آخرت نه آخرت نشته، خو چې مرګ راغی خبره ختمه ده. نو زموږ ایمان دا دی چې آخرت شته، حساب کتاب شته. نو څوک چې د آخرت د ملاقات نه انکار کوي نو حبطت اعمالهم، اعمال یې ټول برباد دي. که هغه کفار دي نو که څومره نیک کارونه کوي، بعضې ټیم انسان موږ او تاسو وایو هغه خلک ښه دي او غیر خلک ښه دي او مغربي تهذیب والا ښه دي او په سمه لار په سم کار باندې عمل کوي، زمونږ داسې یو موږ داسې یو. حالان کې موږ سره چې کوم د ایمان دولت دی کو ټوله دنیا د کفار د یو ایمان ته نشي رسېدی. الله وایي د کافرانو چې څومره ښه کارونه کوي د هغې بدله کې ول الله دنیا ورکوي، آخرت کې د دې هېڅ اجر او ثواب نشته. ولې که چېرې ایمان پکې وی نو دا به په کار راغلی و، خو ایمان پکې نشته نو الله دنیا نه چې بوځي هغه د ښه کارونه د هغې صله وله دنیا کې ختمه کړي چې آخرت کې د څه نه وي. نو الله به اعمال ټول برباد دي. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، دی له بدله ورکولی شي هغه چې دی کوي. سأصرف عن آیاتی الذین، زر دی چې وابړو منګه عن آیاتی د آیاتونو خپلونه هغه کسان یتکبرون فی الارض چې تکبر کوي په ځمکه کې بغیر د حق نه. وان یروا کو چرې وویني کل آیت هر یو نښه هر یو معجزه لا یؤمنون بها د ایمان نه راړي په دې باندې. وان یروا سبیل الرشد کو چرې وویني لار د هدایت لا یتخذوه سبیلا ننیسي لار دی لرا. وان یروا سبیل الغی کو چری اوینی لار د گمراهی یتخذوه سبیلا نسی دی لاری لرا. ذالک دا د دې د وجه بانهم کذبوا بآیاتنا چې دی انکار کو د آیاتونو زمونږه وکانو عنها غافلین او دی د دې نه غافل او نه خبره. والذین کذبوا خلق چې انکار کوي د آیاتونو زمونږه ولقاء الاخرة او د ملاقات د آخرت نه حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دی. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، بدله به ورکول شي دی ته هغه چې دی عمل کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ته زموږ نه راضي شي، زموږ ګناهونه معاف کړي، بخښنه نصیب کړي، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. الله د سمو واورېدل د عمل توفیق را نصیب کړي. الله ته زموږ نه راضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.